الله پاک د پاکستان د حکومت لا دومره ترقی ورکړي چې دا کابلیان خو له منډه وباسي، ځکه چې کابلي سړی د پاکستان ته نن تاریخه پورې ښه ونه وي او بد یې وایي. حکومت څه ووایي نو زموږ هم خوښه ده، بلکل دې لاړ شي خپل وطن یې د اباد دې کړي. دا ګڼې چې امن به راشي دوی تک سره یاره امید دی څه خلک پکې داسې ګډوډ شته هغوی چې دلته بدامنۍ کوي، انډیا والا الریډي سپورټ کوي، نو ښه ده لاړ دې شي. څه خلک نه چې لکه مطلب دا دی چې په 100% کې 10% ټیک ته او 90% خو ټول افغانان ټول 2 نمبر مکمل ختم شي. دا دماکي هر سال دی ختم شي، دا به خود ختم شي چې دوی لاړ شي، دا به مکمل ختم شي، مکمل به ختم شي، وطن کې به امن نه شي. ګڼو کتونکو د پښتونخوا خلک څه وایي د آرمي چیف او د وفاقي حکومت د دغه فیصلې په هکله چې افغانیان د 31 مارچ نه مخکې چې کوم دي د عمل پرېږدي، په دې باندې به خبرې ترې کوو. آیا د دوی د تګ سره به په دې صوبه کې امن راشي، دغه دهشتګردي به کمه شي؟ په دې باندې ځایي خلک څه وایي؟ نو راځئ چې دې خلکو سره خبرې ترې وکړو، زموږ سره اوسئ. یاره الله پاک د پاکستان د حکومت لا دومره ترقی ورکړي چې دا کابلیان خو له منډه وباسي، ځکه چې کابلي سړی د پاکستان ته نن تاریخه پورې ښه ونه وي او بد یې وایي، بد یې غواړي او ښه نه وایي. او الله پاک د خپل هر سړی خپل وطن ته ورسوي، هر سړی زموږ په خپل دیر ته لاړ شو، دا په خپله کابل ته لاړ شي، دا هر څه به کولاو شي. بلکل جي دا لاړ شي، وسیله به زمونږ دا کارونه صحیح شي، بس زمونږ کارونه غونډ نیول دي. افغانیان دې مکمل ختم شي، دا دماکي هر سال دی ختم شي، دا به خود ختم شي چې دوی لاړ شي، دا به مکمل ختم شي، مکمل به ختم شي، وطن کې به امن نه شي. ستاسو د دواړو دا خبره ده چې نن د دهشتګردۍ ذمهوار دغه خلک دي، خو دوی لاړ شي نو دلته به امن راشي. بلکل دا خبره بس خبره خو صحیح ده یا چې لاړ شي خپل وطن ته. نو صحیح خبره سر چې حکومت په خپيږي د منګ نه چې حکومت ته په منګ نه خپيږي هغه چې هغه څنګه حکومت د دغه فیصلې تاسو تایید کوي؟ جی ها بس څنګه لاغه خوخه بس هغه عوام خوخه چیزی هغه په خپيږي د منګ نه. بلکل آرمي چیف چې کومه فیصله کړې ده چې افغانیان زموږ د پاکستان خپل ملک ته لاړ شي، خپل افغان ملک ته هغوی لاړ شي، نو دا ډېره بهترین فیصله ده. امن به بلکل راشي افغانستان. یو خو هغوی په ویزو هم نه دي، هم دلته همداسې ګرځي، نو دغه هم زمونږ پاکستان ته پیدا وشي چې زمونږ ملک نه لاړ شي افغانان، ډېره خبره ده. امن به بلکل به دي راشي. بس یو کال ته خو موږ پوره کړی افغانانو راته خو موږ پوره نه چوزي نو خبره ده، ولې خبره ده خپل وطن ته لاړ شي خبره ده. ته دا ګڼې چې هلته کې کومه بدامني ده په دې کې دا خلک ککړ دي یا دا کومه دهشتګردي روانه ده؟ دا کومه دهشتګردي چې روانه ده خو لکه مثلا دا د پاکستاني بچی کوي نه پنجابي بچی کوي، همدغه افغانان راځي او د غرب وباسي او بیا چې کوم نن ولټه پکې موته سوته پکې منډي و دا هغه دی. دې فیصلې ته په ښه نظر ګوري؟ په ښه نظر ته ولې نه ګورم؟ شل ځله په ښه نظر ګورم چې افغاني دی نو زه هم باندې پهله عمل کا بچ ملک بابا چې تاسو وایي. بلکل جي د حکومت چې څه فیصله ده نو هغه بلکل ټیک ده، او چې حکومت څه ووایي نو زموږ هم خوښه ده، بلکل دې لاړ شي خپل وطن یې د اباد دې کړي. دا ګڼې چې امن به راشي دوی تک سره. یاره امید دی څه خلک پکې داسې ګډوډ شته هغوی چې دلته بدامنۍ کوي، انډیا والا الریډي سپورټ کوي، نو ښه ده لاړ دې شي. څه خلک نه چې لکه مطلب دا دی چې په 100% کې 10% ټیک ته او 90% خو ټول افغانان ټول 2 نمبر دا د هغوی ښه دغه چې لاړ شي او موږ ته ملک داسې پاتې شي، ځکه چې موږ په خپل ملک کې خپل جمهوري دغه نظام قایم کړو، هغوی خپل ملک ته لاړ شي، هغوی هم خپل ملک شته چې هغوی ته لاړ شي. دلته موږ ته د هغوی نه موږ ته غټې مسالې جوړې شوي دي چې ګیر چاپېره علاقو کې دماکي کې وي د افغانستان والا او دغه والا، نو چې هغوی خپل ملک ته لاړ شي دا بهتره فیصله ده چې په دې باندې امن به راشي. امن به انشاءالله راشي. بیخي چې لاړ شي دونه وخته موږ مېلمستیا وکړه او د دې نه پس لاړ شي او زمونږ ورونه دي او په امن باندې لاړ شي او په امن کلي کې امن دی هغوی اوس چې لاړ شي. دا فیصله ښه فیصله کړې، ښه فیصله یې کړې، زبردست بهتره ښکلې فیصله کړې چې دوی لاړ شي نو بهتره ده. ګڼو چې امن به راشي دې صوبې انشاءالله چې را به شي، خو دا چې ورک شي نو ټیک به چې لاړ شي خپل وطن ته لاړ شي بهتره بهتره به. تاسو وایئ؟ یره چې زخم چې ښه پایه عزت کې لاړ شي
چې دوی راغلي نو په دې ملک کې سر او فساد جوړ شوی دی دا څوک وایي مهاجر دا وکړه مهاجر دماکې وکړې مهاجر دا کړي چې لاړ شي نو ډېر بهتره وي پای عزت کې لاړ شي یاره دا خو چې افغانستان ته دوی واپس لاړ شي نو دا ډېر ښه ایفرټ دی د ګورنمنټ بالکل امن به خامخا راځي ګرانو کتونکو دلته کې چې تاسو څومره خلک ګورئ دا وګورئ د آرمي چیف صاحب د دغه فیصلې ستاینه کوي او دا ټول مشران کشران دا وایي چې دوی خپل ملک ته لاړ شي زموږ په دې صوبه کې به امن راشي